وقال موسى او موسى عليه السلام ربنا ازمون ربا انك اتيت بشك تاور کړی دی فرعون تا وملئه او د سردارانو ته زینت واموالا او دولت فی الحیات الدنیا په ژوند کې د دنیا ربنا ازمون ربا ليضلوا چې دی گمراه کړي عن خلق ليضلوا چې دی گمراه کړي خلق عن سبیلک استاد لارنا ربنا اطمس ازمون ربا فناك على اموالهم مالون ددوی واشدد على قلوبهم او سخر زون ددوی فلا يؤمنوا چې ایمان را نوړي حتى تردي يروا العذاب الالم چې وګوري عذاب دردناک قال الله جل شانه فرمایل قد اجيبت یقینا قبول کړی شو دعوتکما استاسو دعا فاستقیما فاستاسو دعا ثابت قدم اوسئ ولا تتبعاني او تابعداري مکوئ سبيل الذين لا يدعون كسانو لا يعلمون چې نه پويږي حضرت موسی عليه السلام انتهایی په سختو الفاظو کې دوی لپاره بد دعا فرمایل چې زموږ رب تا دغه فرعون ته د سردارانو ته د مال او دولت ورکړي دي دغه خزانه ورکړي دي دغه اختیارات ورکړي دي خو ربنا ليضلوا عن سبيلك استا د لارنا خلق گمراه کوي نو دی د قران کریم آیت نه معلومه شو چې کله هم یو قوم یو فرد یو اداره یو کس د نور مسلمانانو لپاره د قوم لپاره د گمراهۍ سبب جوړیږي نو سره بنرمي نه کوي هغه سره سخت لهجه اختیاري اخلاق ہے اسلام کا ایک جزء مسلم برجائے اگر بات تو پھر عہد و بدر ہے نو چې کله یو کس د قوم لپاره د قوم د نوجوان نسل لپاره د گمراهۍ ذریعہ جوړیږي نو سره بنرمه لهجه کې به گفتگو نه کوي هغه سره سخت لهجه اختیاري دغه موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالى ابتدا کې فرمایل چې فقولا له قولا لينا فرعون سره نرمه لهجه اختیار کا لعله يتذكر او يخشى کدي شي دي نصيحت حاصل کی کدي شي ته هدایت ملوش خو چې کله د هدایت قبول نه کړه حضرت موسی علیه السلام سخت جمله استعمالي ربنا ليضلوا عن سبيلك استاد لارنا خلق گمراه کی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم اله العالمین د دوی مالونه تباہ بربادي کا او د دوی زړه سخت د هدایت چې کوم نعمت د دین محرومي کا تر دې پورې چې دی عذاب لیدل نه دی ایمان را نوړي ورسره الله تبارک وتعالى فرمایي قال قد اجيبت دعوتكما یقینا استاسو دعا قبول کړی شو موسی علیه السلام دعا کوي هارون علیه السلام په امین وي الله تبارک وتعالى فرمایي دعوتكما استاسو دعا قبول شو د دین مفسرین کرام دا مسله لیکل دا امام به دعا کوي مقتدیان به امین وي امام به سوره فاتحه وي مقتدیان به اوري او اخر کې به امین وي دا څنګه چې امام سوره فاتحه وي په مانځ کې مقتدیان هم لګیا شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اسكنوا في الصلاه په مانځ کې خاموش پاتې کی قران کریم فرمایي چې اذا قرئ القران فاستمعوا چې قران لوستل کېږي تاسو ووري یو سړی و چې دا امام سرن تلاوت کوي په پټه باندې تلاوت کوي نو سو کما وانصتوا قران وي خاموش پاتې شي کاوري دي شي نو ووري او کنه شي ورته خاموش پاتې شي لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وکړي شي دلته الله تبارک وتعالى فرمایي اجيب دعوتكما تاسو دعا قبول کړی شو حالانکه هارون علیه السلام دعا نه کړی امین ویل دي نو معلومه شو چې کله امام دعا کوي یا یو مشر دعا کوي یو دعا کوونکی دعا کوي نو نور متعلقین ناس په هغه باندې امین وي نو دا داسې شو چې لکه امام قرائت د مقتدی لپاره کافی ده او دغه شان د موسی علیه السلام دعا د هارون علیه السلام لپاره کافی شو یواز موسی علیه السلام قال موسی یواز موسی علیه السلام دعا کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې اجيبت دعوتكما تاسو دعا قبول شو او دوه سيزونو هدایت فرمایي چې فاستقیما ولا تتبعان یو خدای استقامت اختیار کوي او دویم دا چې د په دعا کې تاخير راغی نو بیا جلبازي مکوي تقریبا د دې دعا نه 40 سال پورې الله تبارک وتعالى نور مهلت ورکړه فرعون دغه لخر ته هغه نه پس الله تبارک وتعالى چې دا هلاک کړو خو سلوخت کالو پورې ولا مهلت ورکړه شو